بلکې موږ سره کارډونه نشته دی نو موږ ته غټ مشکل د کارډونو د وجې دی. ټول ایس ایچ اوز ته ډي ایس پیز ته ایس پی ته دا order شوی دی چې دوی ته ډور نوکینګ وکړي، دوی پوهې کوي دوی ته وایي چې تاسو راځئ خپل ملک ته، تاسو ټول بېزتي کوي، وروره لتې راکوي، سوکان راکوي، بېزتي کوي. یو قبضه مافیا نه منو، بالکل نه منو، نه بدماشي منو. پاکستان ګورنمنټ ته زموږ دا درخواست دی چې کوم دا پولیس چې کوم دی محکمه چې ده دوی د موږ سره ډېر په بد سلوټ باندې ملاویږي، بد دغه کوي موږ سره. نو مهرباني دې وکړئ چې موږ سره پازابول دې دومره نه کوي، تنګول دې دومره نه کوي چې موږ د کور نه د یېرې نه راوتلی نه شو. بلکې موږ سره کارډونه نشته دی نو موږ ته غټ مشکل د کارډونو د وجې دی. بېزتي کوي، وروره لتې راکوي، سوکان راکوي، بېزتي کوي. نو بلکې ما اوچت کړي نو زما زنانه کور کې همداسې پاتې کېږي که نه ماشومان، نو د هغې به څه کېږي، د هغې دغه نشته دی. بس وروره بیا ما هغه باډر نه واړئ، زما بچي به دلته شرمېږي، ښځه مې شرمېږي. موږ خو د 40-50 کاله وشول د پاکستان کې اوسېږو، دم کار روزګار سیټ کړی دی، ځان امر څه برابر کړی دی. اوس موږ د پاکستان نه چې افغانستان ته لاړ شو موږ په هېڅ کې هم نه پوهېږو چې څومره خلک هغه انلیګل فارنرز دي. که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې داسې ده چې تاسو چېرته هم ځئ، کوم ملک ته ځئ نو تاسو سره به ویزه وي. هغه خلک چې چا سره ویزې نشته ویلډ انلیګل فارنرز ورته موږ وایو، هغه د ګورنمنټ اف پاکستان پالیسي ده چې هغوی به ځي خپل ملکونو ته. موږ اړم یو او دا موږ هغوی ته درخواست هم کوو، دا موږ هغوی ته ډور نوکینګ هم کوو، پوهې کوو هم چې تاسو خپل وطن ته واپس ورشئ، ویزه واخلئ او راشئ پاکستان ته. هغه خلکو چې چا دوی ته کورونه په رینټ ورکړي دي هغه موږ منې کوو، ځکه چې دا انلیګل فارنرز دي. چا سره ویزه شته کورونه ورکړي په رینټ، پاتې کې ځان سره هېڅ مسله هم نشته. نو موږ اړم یو په دې باندې ټول ایس ایچ اوز ته ډي ایس پیز ته ایس پی ته دا order شوی دی چې دوی ته ډور نوکینګ وکړي، دوی پوهې کوي دوی ته وایي چې تاسو راځئ خپل ملک ته، تاسو ټول انلیګل یې. دی چې لوډر چلو دی چې اوس د افغانانو کرکشن هم شروع دی، موږ اوس کار هم نشو کولی. دې د وجې نه موږ د حکومت ته دا درخواست دی چې موږ له 4-5 میاشتې ټایم راکړي. اوس یخني هم ده، هلته واوره هم ده، نو دا د وجې نه دا درخواست دی. افغانستان کې هم حالات ټیک نه دی او چې موږ لاړ شو نو خو بیخي دلته هم حالات دغسې ګډ وډ دی. پکار دی چې موږ دپاره یو څه لاره جوړه شي. یعنې دا په کیمپونو کې بجلي کټ کول یا دغه کول دا بالکل څنګه کچهګړی کیمپ دی یا اخوا تاسو لاړ شئ اکوړي والا کیمپ دی، نور دا موږ په ټي وي باندې یا سوشل میډیا باندې موږ ګورو لګیا وي چې دې نه بجلي کټ کوي. نو هلته خیر انساني لحاظ سره پکار دا نه چې داسې دي دا طرز عمل وکړي. کرایم خو داسې شی دی چې هر څوک یې کولی شي. نو په دې دا ویل چې دې کې صرف فارنرز انوالو دي، ما په خیال دا به ټیک نه وي. دې کې لوکل خلک هم دي. که تاسو د اف آی آر ډیټا راوغواړئ په هغې لږ ریسرچ وکړئ، تاسو ته پته لګي چې لوکل خلک هم شته او دې کې شک نشته چې دې کې به فارنرز انلیګل فارنرز هم انوالو وي. نو داسې ویل چې صرف انلیګل فارنرز زموږ چې کوم کرایم دی په پېښور کې اسټریټ کرایم دی، مرډرز دي، اټمپټډ مرډرز دي، صرف دې کې فارنرز انوالو دي، دا به غلطه وي. دې کې لوکل خلک هم انوالو دي او دې کې فارنرز هم انوالو دي. اسې کو موږ د اپریشنز خبرو کوو، د سرچ اینډ سټرایک اپریشنز موږ کوو. تاسو کو ریکارډ وګورئ نو اراؤنډ 1016 سرچ اپریشن په دې کال کې اوسه پورې موږ کړي دي. دې کې جوائنټ سرچ اپریشنز هم دي لا انفورسمنټ ایجنسي سره او زموږ خپل هم سرچ اپریشنز دي. بل موږ خپل پریزنس په غواړو چې زموږ په پېښور کې د پولیس ویزیبلټي لږه زیاته شي. د هغې دپاره موږ هر ورځ ناکې لګو، چیکینګ کېږي. چیکینګ دا مطلب نه چې زموږ رونه دي یا چې زموږ سوره د دې ځای اوسېدونکي دي د پېښور چې د هغې بېعزتي وشي، خو موږ غواړو چې د پېښور دي سیکیور وي، د بدو خلکو نه دي لرې وي. نو د هغې دپاره موږ خپلې ناکې لګوو ډیلي، سهار هم ماښام هم. چې تاسو کومه خبره وکړه ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې موږ څنګه د ګورنمنټ پالیسي ده چې دا انلیګل فارنرز چې څوک هم دي دا به ځي واپس خپل ملک ته. نو هغوی ته موږ هغوی کیمپونه خو ټول ډي نوټیفای شوي دي، نو هغوی ته موږ ضرور ځو، ډور نوکینګ ورته کوو، پوهې کوو چې تاسو خپل ملک ته واپس ورشئ.